او خواوشا علاقې زمیدار دا خبره کوي چې کله زمونږ د علاقې د کدو فصل نه وي را رسېدلی نو د نورو علاقو کدوان انتهایی په ګران قیمت باندې دلته خلک اخلي. خو د بدقسمتۍ نه وایي چې کله زمونږ د کدو فصل راولګي نو په دغه دوران کې زمونږ د سبزي چې کومه ده دومره ارزانه شي چې موږ په دې خبره باندې مجبوره شو یا په دې کار باندې مجبوره شو چې دغه کدوان یا دغه فصل چې کومه دی دا څاروو ته وغورځو. ولې په بازار کې چې کوم دی دا په لوړه بیه نه خرڅېږي. زمیندار یو دا خبره هم کوي چې کدو انتهایی فایدهناکه سبزي ده. دا د بدن دپاره ډیره زیاته فایده لري خصوصا د معدې دپاره. او بل دا خبره هم کوي چې کدو یو بختوره سبزي ده او خلک دا هم وایي ډیره زیاته مشهوره ده چې کدو په خېټه کې سنا وایي. بیا ولې دا د علاقې دا خلک د خپل علاقې د سبزۍ سره مینه نه لري یا د خپل علاقې د سبزي چې کومه ده دا په مینه نه اخلي او قدر یې نه کوي. دا خبره ډیره زیاته کوي چې زمونږ د علاقې خلکو زمونږ سره بالکل مینه او محبت نشته دی. ولې چې مونږ دومره محنت کوو د بهر علاقې سبزي ښه په مینه ښه په شوق اخلي خو د خپل علاقې دا سبزي چې کومه ده کله چې راولګي بیا موږ مجبوره شو چې په څاروو باندې وخورو. نو دی له دا هم پکار دی چې د خپل علاقې دا سبزي چې کومه ده دا هم په لوړه بیه واخلي او دلته دې ته نیم په نیمه ارزانه میلاویږي. ګرانو کتونکو دا وخت چې کوم دی دا د کدو پیلنی فصل دی، پیلنی ځل شوکه ده، دانه تی شوکی دا وګورئ کچه کچه کدوان دي. خو زمیندار دا خبره کوي چې په دې وخت کې هم دا چې کوم دی اولنۍ شوکه ده خو د دې 8 کیلو شاپر د 50 روپو نه واله تر 100 روپو پورې په بازار کې خرڅېږي. هلته کې که چېرې وګورو نو اغستونکي دا ګیله کوي چې موږ ته سبزي ډېره ګرانه میلاویږي. دلته زمیندار دا خبره کوي چې زمونږ کدوان یا زمونږ سبزي چې کومه ده بیخي په کم نرخ باندې خرڅېږي، په داسې نرخ چې موږ مجبوره یو چې هغه د بازار ته د تلو کرایه هم موږ ته نه برابروي. نو موږ په دې باندې مجبوره شو دا کدو فصل یا دغه شانتې پرېږدو او یا بازار ته هم نه وړو. ولې چې هغه نرخ یا هغه بیه ده نه جوړوي. په دې باندې لګېدلې د دنیا پیسې وي، په دې کې د بجلی بیلونه شو، په دې کې سرې شوې، د تخمونو خرچې شوې. دغه شانتې دا خبره کوي چې هر کال یا هر سیزن کې اکثر که چېرې وګورو نو موږ د منډیانو باقیدار یو. نو په دې کې 20 قسمه خاطرو څخه هم زمیندار مخ دی. دا وګورئ دا چې کومه دی دا خنزیر والی دی. دا کدو دا فصل د شپې هم دی ساتي، ټوله شپه ورته چې کومه دی څوکیداري کوي. که چېرې دی کله څوکیداري ونه کړي نو دغه خنزیران راشي او دغه د کدو فصل چې کوم دی هغه ټول ختم کړي. د دې نه دانه هم وایي او د دې د سټه چې کوم ده دا هم راوباسي او خپل خوراک ته جوړوي. دغه زمیندار دی ته ټوله شپه څوکیداري هم کوي. دلته حیران دا یو چې یو طرف ته زمیندار دا ګیله کوي چې زمونږ سبزي هغه پیسې نه جوړوي کمې چې په دې باندې لګېدلې دي، یعنې 15-16 روپۍ باندې دا 1 کیلو دا سبزي خرڅېږي د دی نه. بل طرف ته اخیستونکي دا ګیله کوي خوراکي والا خلک چې دا موږ له هغه پیسې دا موږ ته انتهایی ګران میلاویږي. نو دلته حیران دا یو چې دا ګټه چا ته لاړه. سوچ کول پکار دی، انصاف پکار دی. که چېرې دا ګټه ریړې والا ځان ته ټوله وباسي نو ریړې والا باندې هم تنقید نه کوو، هغه هم زمونږ رونه دي. خو دا مهرباني دی وکړي چې جایز انصاف پکار دی، جایز ګټه حلاله ده او ناجایزه منافع حرامه ده. نو مهرباني وکئ دلته که زمیندار نه دا سبزي ارزانه خرڅېږي نو تاسو کوشش کوئ چې لږه منافع پکې ګټئ چې بیا اخیستونکي ته یا خوراکي والا خلکو ته هم ارزانه پرېوځي. نو ګرانو کتونکو دغه د کدو فصل د کدو نوی سیزن چې کومه دی نوی فصل دی اول ځل شوکه ده دا به تاسو ته ښکاري. غوښتل مې چې تاسو سره هم دا ویډیو شریکه کړم چې ډېر ملګري د دې ویډیو نه استفاده وکړي او د دې معلوماتو نه خبر شي. ویډیو مخکې د نورو ملګرو سره لازمي شریکه کړئ چې ډېر ملګري د دې معلوماتي ویډیو نه خبر شي.